باب الغلول وقول الله عز وجل. امام بخاری باب دی غلول کی. غلول ستوائی خیانت کول په مال د غنیمت کی. خیانت کوله په مال د غنیمت. کم مالی غنیمت چې مجاهدین راټول کی دا غینا بغیر د تقسیم نه یو شی اوچتول دا غلول دی. او غلول د لوی گناهونو کې شمار دی، کبائرو کې. الله رب العزت فرمائی ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامه. چا چې خیانتګری وکړه په مال د غنیمت کې راتلبو کی په هغې باندې چې د غلا کړي دي او خیانت یې کړی دی په ورځ د قیامت باندې. او تفصیل به په حدیث کې اوس راشي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي حيان حدثني أبو زرعة حدثني أبو هريرة قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم. وی پورته شو او ودرېد په منګه کې نبی اکرم د تقریر او د خطبې لپاره. نو په ذکر الغلول نو خیانتګري ذکر کړه. فعظمه نو ډېره لویه کړه دی لره، په غټو ګناهونو کې شمار کړه. او عظم امره او لوی کو شان د دې چې د دې ګناه هم ګوره ډېره خطرناکه ده. قال او بیا فرمایل لا ألفين أحدكم يوم القيامة. او دی نمو مخامخا زه یو تن ستاسو په ورځ د قیامت داسې علی رکبته شاتن چې د هغه په سټ باندې ګډ او بیزا پرتی او لها صغاء د هغې دپاره هغه خپل اواز. د ګډې چې کوم اواز دی او د چیلۍ چې کوم اواز دی نو ده به پردی چیلۍ پټه کړي، پردی ګډه به یې پټه کړي. قیامت کې به یې په اوږه باندې راګیستي او میدان ته به را رواني. او ګډه به خپل قسم اواز کوي، چیلۍ به خپل قسم اواز کوي. او خلک به داسې ورته وګوري او هلکه د ګډې غلا هغه دی راغی، هغه د چیلۍ غلا هغه دی راغی. او دا لاسه کې وبعیر له رغا. او دارنګې په سټ د ده باندې به اوښي، په دې سټ باندې به اوښ ناستي. له رغاء هغه دپاره به خپل برار یا بړبړ کوي اوښ. یقول یا رسول الله اغثني. وی ما ته به چیغې کي ای د الله پیغمبر زما مرسته وکړه. فاقول زه به ورته ووایم لا املک لک شیئا. د هیڅ مالک نه یم ستا دپاره، ما غاړه خلاصه کړې. قد بلغتک، ما ته پوه کړی وی چې خیانتګري او غلا څومره ناکاره شی دی. تا ته ما نه وویلي، تا ته ما دا نه ورسولي. وعلى رقبته او بیا به دا دغه کې د منځ کې پاتې شو. وعلى رقبته پرسن په سر د ده باندې به اسي له حمحمة د هغه دپاره به خپل هڼاري چې هغه اس کوم هڼېږي. یقولو دا سړی به یا رسول الله اغثني. فاقول لا املک لک شیئا. د هیڅ مالک ستا دپاره نیم، نه دې خلاصولی شم او نه سپارش کولی شم. قد ابلغتک، ما تا ته پوره دین در رسولی و، ته ما پوه کړی وې. وعلى رقبته بعیر او د ده په سټ باندې به اوښ ناستي. له رغاء چې د هغه دپاره به خپل براري. یقولو
دا سړی به یا رسول الله اغیسني الله پیغمبر زما تعاون او امداد وکړه فاقول زه به ورته ویم لا املک لك شیئا ستا دپاره د هېڅ مالک نه یم قد ابلغتک ما تا ته دین رسولی و وعلى رقبته صامت او په اوږه باندې سره او سپین پردي جوار پردي وږي پردي لرګي پردي شیونه دا به په ولې راګستي فیقول یا رسول الله اغثني دا الله پیغمبره مرسته مې وکړه فاقول پیغمبر وایي زه ورته ویم لا املک لك شیئا قد ابلغتک ولا رقبته رقاع او په راروان وی په سټ باندې به کپړي تانونه به راګستي چرته تانونو دکان به والو یا چانه به جامې پټې کړې تاسو جامې سره چانه پټې زما منګه دلته راګري دلته په مدرسې کې پروګرام زمونږ کور ته څوک راوړي وو زما چې کمبکه سلما سيو درې جوړې جامې وي سپینې جامې وي که نه نو هغه وړې وي او داسې دا دغه یو دغه پکې پیکټ پکې پروت و د لاچي هغه یې مړی پېژنده چې دا ډېر ګران شی دی ما هم جیب کې اچولی چې د ډېر جیب کې مې ځان لا اچوم پوهېږئ نو دا نو ما ویل زه خیر دی دا به پوره به وي دا ټیم شته نو وعلى رقبته رقاع په سر ته د باندې به کپړې وي کپړې اصل کې رقاع دي ټوکړو ته وایي هغه ابراهیم ادهم رحمت الله علیه یو شعر کې ویلي داسې که نه چې نرقق الدنیا بتمزیق دیننا نرقق الدنیا منګه ټوکړې اچو خپلې دنیا ته بتمزیق دیننا په ټوټې ټوټې کولو دین کې د دین نه ټوکړې را پرې کوو او په دنیا پورې تپو فلا دیننا یبقا ولا ما نرقعو نو نه زمونږ دین پاتې شو په خپل ټوټې ټوټې کا ولا ما نرقعو او نه هغه دنیا پاتې شو چې موږ ورته ټوکړې اچولې موږ ته به دا استادانو ویل که تاسو په لغت عربي کې ځان ماهران سازوئ چې ترې په یو لغت کې بیا نه ادا کېږي نو اشعار هم ډېر دا کوي او زمونږ د قرآن استادانو به دا ویلي چې دا قرآن ښه زده کوي بس بیا به ته په لغت کې نه ایسارېږي ډېر کم کوز داسې لغت به چې ستا ذهن ته به بیا نه راځي تحفقو دا کپړې به داسې رپېږي جنډې به هم پټې کړي که نه داسې به کېږي داسې فیقول یا رسول الله اغثني فاقول لا املک لك شیئا قد ابلغتک وقال ایوب السختیانی عن ابي حیان فرس له حمحمه دای کې دا په دې روایت کې دا الفاظ دي د ده لپاره اسی او د هغه لپاره به حمحمي همغه یو معنا ده یعنی مطلب دا دی چې هغه اس چې کوم اواز کوي باب القلیل من الغلول داسې لږه غوندې غلا څنګه ده لږه شان غلا آیا دا لږه غلا په ډېره غلا او دا لږ غلول په ډېر غلول پورې پیوست حکم یو دی ام که نه حکم بدل دی ولم يذكر عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق متاعه وهذا اصح ندی ذکر کړي عبد الله زوی د عمر د نبی علیہ السلام نه چې انه شان داده یا انه دا خائن چې دی حرق متاعه یا دی نبی علیہ السلام سیزل و سامان داغه او صحیح داده هسې بعضې روایت داسې راغلي دي چې نبی علیہ السلام چې چا خیانت په مال غنیمت کې کړی دی نو هغه ویل د سامان اوسېږي نو دې ته اشاره کوي بخاري چې هغه روایت ضعیف دی عمر رضی الله عبدالله زید عمر رضی الله تعالی عنهما چې کوم روایت نقل کړی نو پای کې دا الفاظ نشته
چې انه حرق متاعه داغه سامان اوسېدی دا پکې نشته او دا وی دا اصح هم دی په نسبت سره هغه روایت ته چې پای کې دا راغلي چې اور ورته کېدی سامان حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل او په سامان د پیغمبر خدا یو سړی مقرر د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په خدمت باندې او داغه په سامان اوچتولو باندې یو سړی مقرر یقال له کرکرا هغه ته به کرکرا وایو کرکرا به ورته وایو په ماته هغه مړ فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام دغه په باره کې ویلي هو فی النار دا یې داسې ویلي دا بل ځای کې په بخاري کې راشي دی لګیا دی د نبي علیه السلام اوښه دا کوي کته پیچ او په دې کې یو غشی ناڅاپه راغی نامعلومه او دی پې ولګېد او مړ شو خلکو ویلي چې ډېر خوش قسمته دی چې په ډیوټۍ کې شهید شو د پیغمبر خدا په خدمت کې شهید شو نبی علیه السلام تاسو هر څه چې وایې خو د ماري غنیمت نه چې کوم څادر یې اوچت کړی و که نه هغې لګیا دی بلیږي د پاسه د هغې نه اور ساز شوی دی د پاسه بلیږي نو دا هغې ته اشاره ده دا وایي چې هو په النار فذهبو پیغمبر خدا چې به کوم خبره کوم صحابو به تحقیق کو دا پیغمبر خدا دې سړي باره کې څنګه حالانکې دا په خدمت کې اړم او د پیغمبر خدمت یې کو نو لاړل تفتیش شروع کو سامان یې ولټو ینظرون الیه فوجدوا عباءة قد غلها پس اوموند دوی یو شړینګی لره شړی چې هغه د ماري غنیمت نه بیجاته پورته کړې وه قال ابو عبد الله وای بخاری قال ابن سلام کرکرتن دا کرکرو یعنی کرکره په فتحې سره او هلته چې و نو هغه دغه چې کوم دی کرکرم راغلی دی او کرکرم راغلی دی په دواړه په فتحې سره او یو اول په فتحې او ثاني په کسرې سره هم راغلی دی بهرحال باب ما یکره من ذبح الابل والغنم فی البغان امام بخاری باب دی هغه چې مکروه دي یعنی حرام دي د العلی د اوخانو او د ګړو بیزو په الغنائم یعنی په غنیمتونو کې اوخان رالل په غنیمتونو کې چې کوم دی نو ګړې رالې چیلۍ او تقسیم نه مخکې خلکو په چاړه کې خدا حلالې کړ دا څنګه دي دا فعل حرام دی دا په یو موقع کې دا شوي دا خبرې او نبی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې منع فرمایلې ده حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباد بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رافع زوی د حدیج رضی الله عنه وای موږ نبی اصحاب په معیت کې به ذوالخلیفه کې وو فاصاب الناس جوع نو ورسېده مجاهدین ته ولګه سخت وږي شو واصبنا ابلا وغنما او موږ ته په غنیمت کې اوښان ملاو شو ګړې ملاو شو فکان نبی اسلام په اخرات نه نبی اسلام چې د پروستو خلکو کې را روان دي فعجلوا نو خلکو تلوار وکړه بس اوښان یې حلال کړه ګړې او بیزې خلکو حلالې کړې په نسب القدوره او کټوۍ باندې کړې اوس نبی علیه السلام ویل داسې دي ویل دا خو موږ عجیبه سو بشوي او دا ګړې او بیزې هله خدای بې شماره راکړي نو موږ ترې نه بس حلالې کړه موږ ویې خورو نبی علیه پاک امر بالقدور فاکفئت نبی علیه السلام حکم په دې کټو باندې وکړو یا واړوئ ثم قسم او بیا تقسیم شروع کړه نو په عدل 10 من الغنم ببعیر یو سړي ته به یې وویلې چې لس ګړې یې لیکو وخالي ستا خوښه ده
نو په بدل نو په عدل 10 من البر نو په بدل کې به ورکول لس ګړي بيزي ببعير په یو اوخباني فند منها بعير ودي وخانو کې یو اوخه او تريده او تختيده وفي القوم خيل يسيره او په مجاهدینو کې و د اس والک ډیر کم اسونه نو په طلبوه دوی ورپسې منډې کړې هغه اوښ پسې فاعیاهم ستړي کړ دوی لره فاهوا الیه رجل بسحم یو مرګره هغه سره لینده په لاس کې ده نو ورته کېناستو لیندې پرې راښ کړه نو دا خپې تې ویشتې فحبسه الله رامنې کړ فقال پیغمبر خو فرمایل هذه البهائم لها عوابد كعوابد الوحش پیغمبر خدا فرمایل د دې زناورو لپاره د دې لپاره سترګې دي موږ ورته سترګې وایو پر خپل پښتو د دې هغه نه چرته یو میخ راغی شو خدای خبر چې مردان نه برابر شوی واپس او دې دغه مندل تر او د کړه دلته خلکو عدالت به څوک پیدا نشو دوه د لري ځای نه راغلی نو دا هغه عوابد دي چې د دې لپاره چې کوم دی تریدل دي او د دې لپاره تیښته ده او د دې لپاره سترګې دي سترګې کېږي لکه څرنګه چې د ځنګلي ځناورو باندې هغه تریدلي او سترګې کېږي او منډې وایي وما ند علیکم پس کله چې یو څاروی ستاسو نه وتښتي او په لاس نه راځي نو فاصنعوا به هکذا کوئ په هغې باندې دقسې په لیندې ولئ په ټوپکې ولئ اوس هم دقه مسله شوه چې تا نه قرباني وتښتېده او په لاس نه درځي بس ویوله او حلالې نو فاصنعوا به هکذا چل پې وکئ فقاله جدي أنا أرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن واي فقال جدي زماني كا واي چې منگا دا إنا نرجو منگا يقينا امید ساتلو یا منگا يريدلو چې سباله به منگا ملاو شو دشمن سره وليس معنا مدن او منگ سره به چړی نه او منگ سره منگ تا بساروی ملاو شي نو پس شي بیا لالو اپا نزبحو بالقصب آیا دا منگ پا درما باندی او پا نل باندی او پا بانس پس داگا باندی داگی پا ٹکڑا باندی بیا لالو فقال نبی علیہ السلام فرمائل چې من هر الدم و ذکر اسم الله علی کم شی چې وینه پې کوي او دا الله نوم پې واغېستی شي په کل هغه خورئ لیس السن والظفر ها سوا د غاښ نه او سوا د نوک نه چې په نوک باندې او په غاښ باندې علاله نشته منګه چې داسې واړو دي وړو به مرغۍ شتي نو چاکو به چا څه چرته نو بس لینده به ورسره وه نو دا زیړانکې به ورته ویلي او دا نورې مرغۍ به داسې ډېرې توت خوارکې به ورته ویلي دا به ویشته او بس منډه به ګزار دا ځای وی نوک باندې به رسې دا که ایسته به تصرف وکړو نو دغه جټکه کول دي ګورې دا حلاله نه ده ښه لیس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك ولې مې د دې استثناء وکړه رسول الله وایي ولې مې د دې استثناء وکړه چې ګورې غاښ او نوک نه اما السن په عزم هر چې غاښ دی نو دا هډوکی دی و اما الظفر او هر چې نوک دی نو په مودل حبشه دا د حبشیانو چاړه ده حبشیان په هغه کې غیر مسلم باب البشارة فی الفتوح امام بخاری باب دی چې کله فتح وشي نو مسلمانان یو بل له پاغې باندې زیری ورکولی شي او ولې نشي ورکولی نو اوس منګه یو بل ته زیری ورکو چې مودي الله ذلیل او خوار که او خولې وازه که او خپل آقا ته وویلې بوشي دغه ته چې کوم دی ټرمکي ته وویلې چې اوس مې د دې سړو نه خلاص نو دا خو هم د ټرمکي یاران دي که
نو دوی پکې وداونه کړه چې نه یو ورځ صبر وکړو جي موږ ته یو ورځ صبر وکړه موږ یو ورځ پس په دې سره موږ روغ وو نو دوی ځان له داسې په تېښته کې وو دا خو هغه پرې نیغ وهل نو ځکه لږ دوی داسې تېر شو دوی خو ویل موږ بدل اخیستی دی او بیا دا مسلم لیکي لیډران نه دي دا ډېر نران دي نو بشارت په فتوح کې ښه زیری ورکولی شي نو دا زیری ورکوي یو بل چې الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړه او الله تعالی هندوان ذلیله کړل حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله وما جرير زير عبد الله بجلي وفرمائل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل لا تريحني من ذي الخلصة كما لا خلاصين راكر ذي الخلصين لا ذي الخلصة شيء وكان بيتا فيه يا في الخصعم دا یو کورو او یو کوټه وه په خصعم قبیله کې یسمى الکعبة الیمانیه دې ته به یماني او د یمن کعبه ویله دا موږ چې کوم ځای له تلي نجران نو هغه ځای کې موږ ته چا وویل شته دی خو ما بېکاري وکړه لکه تلي وې حاجي صاحب سره ګاډی مو ښه څه تکلیف هم نه او دا موږ ونه کتل اوس هم هغه ځای شته دی شړ پروت دی چې دا کما دغه دا جریر صاحب هغه اوس یې زه له ورانې وایي فانطلقت في 50 و100 من اخمس زه لاړم په 150 کې د احمس قبیلې نه چې هغه ټول شاسوارانو وکانو اصحاب خیل او دي خاوندان د اسونو یعنی ماهرین د اسونو فاخبرت النبي صلی الله علیه وسلم چې ان الله اثبت علی الخير د الله پیغمبر ما کې دا مرض دی چې په اس سور شوي څه ترال بیګم په اس ټینګېږم نه لا اثبت علی الخير نو په ضربه فی صدري نبی الله سلام داسې دې سینه کې ووالم داسې ووالم حتی رأیت اثر اصابعه فی صدري حتی چې محسوس کما ولیدم هغه اثر د ګوتو مبارکو په خپل سینه کې او نبی علیہ السلام د دې سوک سره دامو فرمایل فقال اللهم ثبته اے الله دې ثابت قدم کې واجعله هاديا مهديا او ګرځي الله دلا لار خون کې او لار مندون کې چې په خپل لار مندلې ده او خلکو ته لار مخي نو فانطلق الیها بس دا جریر لار دی دغه ته ذل خلصیتا فکسرها ماته کړه وحركها ور په بلکو نو فارسل الى النبي صلی الله علیه وسلم یبشر دا دلته ترجمه الباب دی نبی علیہ السلام دغه جریر جواب ولېږه سړی ولېږه چې لاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم له زیری ورکړه چې ذل خلصین مې خلاص کړ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول جریر لرسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه استازي د جریر پیغمبر اسلام ته والذي بعثك بالحق اے دا الله پیغمبر پاک خدای مې د قسم ته په حق را لېږلې ما جئتک زلا غلی تا ته نومه حتی ترکتها حتی چې وګرځوله موږ دې لره کانها جمل اجرب تا به ویل ګیندا په من اوښ دی داسې مو سېځله لکه په من اوښ نه نو فبارک علی خیل احمس نبی علیہ السلام د برکت دعا وکړه په هغه شاسوارانو د احمس قبیلې ورجالها او په هغه پیدلو باندې 5 مرات خدای د دې د اسورونکو او که پیدا تلی دي الله تعالی په ټول کې خیر او برکات واچي وقال مسدد بیت فی الخصعم دا یو دغه وا یو کمره وا په خصعم قبیله کې دا نور به ان شاء الله سبحانه وایي دا یو دو ټکی دی وایي باب ما يعطى البشير اوس تاره یو سړی زیری درکې دا زیری هلکه ماله زیری راکړه دا زیری شته او که شته دی زیری شته دی لکه خلک وایي که نه لکه وراره دی وشو پلانې دی وشو زوی دی وشو که نه دا یو بل دغه کوي که نه واعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبه وګد حدیث ته پر بخاری کې براشي د کعب ابن مالک چې د غزای تبوک نه پاتې شوی
د 50 ورځې بعد چې کوم دی د سوشل بایکاټ نه وروستو چې د توبه قبوله شوه او سړي ورته د سلعې د غر نه آواز وکړو نو بیا بس زیره ده کېږه یو کس پاس هم راغی خو وروستو راورسېده نو چې دی راورسېده دغه ته نو بس وایي چې کومې جامې مې اغوستې وې هغه مې ویستې او د بل چا نه مې جامې واغوستې راغه کړې په سوال وختې مې واچولې او په زیري کې مې دغه جامې هغه له ورکړې نو کعب بن مالک رضی الله عنه په زیري کې جامې ورکړې وې ان شاء الله باب لا هجرة بعد الفتح نو دې سبق